बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम قدرمن موجود یو نن په شارجه بوتینا شه د یوه دیره ته زه راغلی د کمره شه کیمرامین صاحب ته داسې لشکي پوس یا اون صاحب کیمرا اون صاحب شه دا کمره داسې دو چې لکه ډېره وړه غوندې کمره دو او په دا وړه کمره شه تقریبا 9 کسان دا بیډینه تو سه ویني که نه 3x3 بیډینه دي درې په دا شه په یو بیډ شه درې کسان لوندې بوندې سملی او مقصد مې دا ده چې په ډېرې دیرې باندې وشرېدل نو په ټولې نه وړه دیره دغه دو او په دا شه کسان یا فول پیرا دي 9 کسان دي پشه او به هر حال ملګری وي قسمه ملګری وي او زه راغله دغې ته یم چې دې څه داسې وړې کیسې یې په زړه شی چې هغه تاسو ته مخامخ یو کس ډېره مزیدوره خبره وکړله او ما ورته ویل چې دا به مونه وروسته ویریږي خبره یې ډېره ټو د پوینټ وکړله او ډېره زبردسته خبره یې وکړله چې په دا شی د دا وویل چې لکه د میږ په معاشره شی په بانې شی په پښتنې شی اکثر دا یو رواج ده چې یو کس دلې راغلی په میسوپرتیا باندې بال باچ یې پرې ایښي وي کله وطن یې پرې ایښی ځنه کسان اکثر کسان بال باچ یې پرېږدی میر پلور پرېږدی نو هغه داسې چې خپله ځواني ضایع کو خپل وخت تیر کو خپل چا کیم د خوند زندگی دو هغه چې کیمه دو په دغه ځای شه تیرا کو بیا هغه نه بعد چې کیمه دو دی وی چې منل ما نشي چې وکړه کلی ته لوړ شي او داسې ټیم در باندې تیر شي سړی د چارل یاره نوځي به هغه نه بعد منل نشي نو دا یو سوال کوم ټوله پښتنې ته ټوله د بانی خلک ته چې د میسوپر چې دی دا خو که داسې نوستی خو یې توسې په وجه نوستی چې مو د کیر فرض کا یو کس داسې چې ځون یې په خوري کړی خپله ځواني یې په خوري کړي په تکلیف یې ځون کا کړ کړی خو د دغه مقصد وي چې په مو په شی چې وروسته لاسو ته کسان دي چې هغه په سوکیات سره زندگی تیروي او دا زه وینه اکثر چې دغه ځای شی یو کس میسوپر هغه زندگی زه توسې ته و انشاءالله دروشای چې دې څرنګه زندگی تیروي او په کلی شی چې وړیکه ځای وي یا وړیکه ورېر وي یا بیا چې کیمه دو چې خبرې شی به 1 to 5 نه وکړی لکه هغه دغه پیسې ګټلې ته ور خبر نه چې په کوم انداز سره دی ګټي سمره په تکلیف یې ګټي نو اول خو دغه سره خیال پچار ده هغه نه بعد تسلیم کول یې پچار دی یاره دا کیم مهنت چې ته میشته پوره کوي دا میشه په زړه په دماغ سره قابل ده نو به هر حال دغه دی په زړه شي وا داسې ګیلاوه چې مو ویل چې زه تاسو تر مخامخ د دې راشه ډېر کسان دي خو زه نه داسې دي چې کیمرې نه لشکي شرمې شي یا سایډ ته نوستي او دا یوې دوې کسانې مو سره زړه ټینګ کړه ده دا ملګری جاني خیلې ده دا وې بانی ده او بهرحال دی وی چې غوا مې ما په داسې به میش در خاطو شوی وي نو به هر حال بس تاسو ډېره مهرباني والسلام